اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ د دې چپټر ریمیننګ چې کوم پورشن دی هغه مونږ سره پاتې شو. نو مونږ د دې چپټر نامه ده میجرمنټ، او میجرمنټ مونږ څه ته وایو؟ پیمایش ته وایو. چې کله مونږ د کمپیریزن آف ا فزیکل کوانټیټي وذ سم سټینډرډ دې ته مونږ څه وایو؟ میجرمنټ. دا مونږ تیر سټارټ لیکچر کې ویلیو. صحیح ده. اوس ګورئ میجرمنټ هاو وی کین امپروف میجرمنټ. اوس میجرمنټ مونږه څنګه امپروف کولای شو؟ نو دې دپاره مختلف طریقې دي. میجرمنټ سره ریلیټډ یو سیز دی، هغې ته مونږ وایو ایرر. بیا چې کوم دی دې نه بعد د میجرمنټ سره اسوسییټډ یو بل سیز دی چې هغې ته مونږ وایو انسرټینټي. او بیا چې کوم دی مونږ یو بل سیز دی مخکې چې هغې ته مونږ وایو سیګنیفیکنټ فیګرز. نو دا پنځه سیزونه دي چې دغه سره چیړ چاړ چې کوم دی مونږ سره څه شی کوي؟ میجرمنټ افیکټ کوي. صحیح شوه؟ سیګنیفیکنټ فیګرز، او دې نه بعد مونږ سره دی پریسیشن، او بیا چې کوم دی مونږ سره دی اکوریسي. دا پنځه سیزونه چینج کولو سره چې کوم دی میجرمنټ چینج کیږي، مطلب میجرمنټ ښه کیږي او یا چې کوم دی خرابیږي. اوس ایرر چې کوم دی ایرر دا مونږ سره کم پکار دی، انسرټینټي مونږ سره کمه پکار ده. نو بیا به مونږ سره میجرمنټ څه شي ښیي. سیګنیفیکنټ فیګرز مونږ سره زیات پکار دي. صحیح ده. پریسیشن مونږ سره زیات پکار دی، او چې کوم اکوریسي ده دا مونږ سره زیاته پکار ده، ډیره پکار ده. نو بیا به مونږ سره میجرمنټ څه شی شي؟ هغه میجرمنټ به ښیي چې کوم دا خصوصیاتي ایرر کم، انسرټینټي کمه، سیګنیفیکنټ فیګرز، پریسیشن او اکوریسي دا درې واړه چې پکې زیات دي. صحیح ده. نو دې سره به مونږ میجرمنټ چینج کیږي، را چینج کیږي. اوس ایرر به مونږ وپېژنو چې ایرر وایي څه ته. نو ګورئ دا د چپټر د او لیول او ای لیول بکس کې دغسې هغه ورکړي میپونه نه، دغه نه ډېر زبردست هغه چپټر چې کومه سمري ده په ذهن کې کښېني. صحیح ده. نو ګورئ اوس ایرر مونږ سره په څو قسمه باندې دی؟ ایرر په دوه قسمه باندې دی. صحیح ده. یو دی مونږ سره سیسټمیټک ایرر، او بل دی مونږ سره رینډم ایرر. بیا سیسټمیټک ایرر فردر چې کوم دی دوه قسمه باندې دی. یو مونږ سره دی پرسنل ایرر، او بل مونږ سره دی انسټرومنټل ایرر. صحیح ده. نو دا دوه قسمونه مونږ سره د ایرر شو. اوس پهله ایرر څه ته وایي، بیا دا دواړه څه ته وایي، دا دواړه هغه جدا خبرې، خو زه یو میپ ډرا کوم. په دې چپټر کې ریمیننګ دا سیزونه پاتې یو ډایمنشن ټاپک، بیا به زموږ چپټر انشاءالله پهله ختم شي او نیکسټ چپټر طرف ته به بیا مونږ موف کړو. بل مونږ سره دی زیرو ایرر، دا هم یو ایرر قسم دی. نو دا سیزونه به مونږ ډسکس کړو او هغې نه بعد به دا ایرر ټاپکس مونږ کور شي. انسرټینټي چې کومه ده، انسرټینټي دا مونږ سره په دوه قسمه باندې ده. یو د مونږ سره پرسنټ انسرټینټي، صحیح شوه که نه، او یا سوري مونږ سره ده اپسلوټ انسرټینټي پهله قسم یادی. دویم قسم یادی مونږ سره پرسنټ انسرټینټي. پرسنټ ته دویمه نامه اخلو ریلیټیو انسرټینټي. صحیح ده. ریلیټیو انسرټینټي. او دا اپسلوټ انسرټینټي ته دویمه نامه مونږ اخلو فریکشنل انسرټینټي. صحیح شوه؟ فریکشنل انسرټینټي. صحیح ده. نو دا دوه قسمونه به مونږ ووایو چې دا انسرټینټي څه ته وایي، دا او بیا د دې دواړو انټر کنورژن دی. صحیح ده. دې نه علاوه بیا مونږ سره انسرټینټي چې کله په ایډیشن کې راشي، سبټریکشن کې راشي، ملټیپلیکیشن کې راشي او ډیویژن کې راشي، دې دپاره څه رولز دي که نه؟ مطلب دوه نمبرې سره ایډ کوو، په هغې کې انسرټینټي هم ده، هغه ایډ کوو. نو دا څنګه که نه؟ دا به مونږ ووایو. بیا سیګنیفیکنټ فیګرز مونږ سره ډیفینیشن دی، او پنځه یې ستاسو په بک کې رولز دي، هغه به مونږ ووایو. دغسې پریسیشن هم دوه، یو ډیفینیشن دی، یو آن د بیسز آف لیسټ کاونټ یا سیګنیفیکنټ فیګرز دی، او دویم چې کوم دی مونږ سره مطلب پریسیشن مونږ وایو څه ته؟ نمبر آف سیګنیفیکنټ فیګرز ته مونږ وایو. او دې نه علاوه مونږ لیسټ کاونټ نه هم چې کوم ریل ویلیو ده، دا میجر ویلیو چې کوم دی ریل ویلیو ته څومره نږدې ده. نو دوه ډیفینیشن یې ده پریسیشن. یو دا چې میجر ویلیو ریل ویلیو ته څومره نږدې ده، یو دا ډیفینیشن دی، او دویم یا سیګنیفیکنټ فیګرز په بیس باندې. دغسې دوه ډیفینیشن د اکوریسي هم دي. صحیح ده. نو خپل منځ کې چې سره نږدې هغې ته پریسیشن وایي، او چې خپل منځ کې سره لري خو اپسلوټ اصلي ویلیو ته نږدې هغې ته اکوریسي وایي. نو دا سیزونه مونږ سره په دې چپټر کې ریمیننګ پاتې شو. نو راځئ چې پهله مونږ په ښایسته زبردسته طریقه باندې ایرر ډیفاین کړو چې ایرر وایي څه ته، او هغې نه بعد به مونږ مخکې لاړ شو څه طرف ته؟
چې کوم دی انسرټینټي طرف ته او بیا انډیکیټینګ انسرټینټي والا چې کوم ټاپک دی هغې طرف ته به مونږ لاړ شو. نو لیټس ډیفاین ایرر. د ایرر ډیفینیشن نه مخکې صحیح شوه چې ایرر مونږ سره څه ته وایي. د دې ډیفینیشن نه مخکې دا یاد ساتئ the difference between measured value and actual value is called error. The difference between صحیح شو کنه the difference between measured value and actual value and actual value is called error. اوس measured value څه ته وایي او actual value څه ته وایي. ګوره یاد ساتئ سپوز دا بورډ دی که نه نو د کالج فارابي ډایرکټر چې کله راغوښته نو کمپنۍ والا ورسره ولیکله چې دغه بورډ ایکچوال ویلیو چې کومه ده مونږ سره ایکچوال ویلیو دا د مونږ سره سپوز مایټ وي آی تھنک سو ډېر لینتي بورډ دی تاسو ته خو کم ښکاري 5 میټر دی مونږ سره څه شی دی 5 میټر. بیا دلته یو کلاس 4 ته یو وي چې دا چې کوم دی په دې دیوار باندې ولګاوه نو هغه چې لګاوه نو پهله یې دا بورډ ناپ که نه چې څومره ځای مطلب ورته پرېږدو نو هغه چې کله ناپ که نو هغه سره ویلیو راله 4 میټر. دا میجرډ ویلیو صحیح ده. ایکچوال ویلیو چې کومه مطلب مخکې نه مونږ سره موجود یا هغه به هم چا ډیفاین کړي لازمه خبره چې هغې کې به هم څه ایرر یا جدا خبره ده خو سپوز ایکچوال ویلیو مطلب پهله نه مونږ سره موجوده وه کمپنۍ والا یا چا چې جوړ کړی دا سیز دا ایکچوال ویلیو شوه. اوس یو کس چې میر کله نو دا مونږ سره څه شی شوه میجرډ ویلیو شوه. په دې دواړو په منځ کې ډیفرنس چې کوم دی ډیفرنس صحیح ده مطلب ایرر به مونږ سره برابر شي. ګورئ چې زه کله ولیکم ایکچوال ویلیو مطلب ای وی مینس ایکچوال ویلیو ماینس میجرډ ویلیو نو دا مونږ سره راغی 5 میټر ماینس 4 میټر نو 1 میټر په دې کې مونږ سره څه شی دی ایرر دی. صحیح شوه 1 میټر مونږ سره په دې کې څه شی دی ایرر دی. صحیح ده. نو اوس یاد ساتئ ایرر مونږ سره پلس 1 هم کیدی شي ماینس 1 هم کیدی شي. صحیح ده که نه. سپوز دا یا کم میجر کړی دی نو چې کم یې میجر کړی دی دا ماینس 1 میټر شو او چې کله یې زیات میجر که مطلب یو بل کس ته راغی هغه دا پرسن P1 هغه میجر که 4 میټر بل پرسن راغی P2 هغه میجر که 6 میټر نو اصل ویلیو خو 5 میټر ده. دلته یو کم نو ماینس 1 میټر دلته یو زیات نو مونږ سره څه شی راغی پلس 1 میټر. نو د ایکچوال ویلیو چې کومه اصلي ویلیو وه هغه په منځ کې او چې کوم مونږه میجر کړه میجرډ ویلیو دې په منځ کې فرق ته چې کوم دی مونږه څه وایو ایرر ورته وایو. د ډفرنس بټوین میجرډ ویلیو اینډ ایکچوال ویلیو از کالډ ایرر. دې ته مونږه څه وایو ایرر ورته وایو. اوس یاد ساتئ ایرر مونږ سره په 2 قسمه باندې دی. صحیح ده. ټایپس آف ایرر د ایرر څو ټایپس دي 2 قسمه یې دي. صحیح شوه. یو ایرر دی مونږ سره سیسټمیټک ایرر او بل دی مونږ سره رینډم ایرر. سیسټمیټک ایرر او بل مونږ سره څه شی دی رینډم ایرر دی. صحیح شوه. سیسټمیټک ایرر او بل مونږ سره رینډم ایرر. سیسټمیټک ایرر چې کله په سیسټم کې فرق او رینډم ایرر چې کله مونږ سره په ماحول کې فرق وي. صحیح ده. اوس سیسټم نه څه مطلب ګوره یاد ساتئ سیسټمیټک ایرر مونږ سره سیسټم کې چې کله فرق وي اوس سیسټم اصل کې څوک دی سیسټم مونږ سره دی دغه 2 فردر سب ټایپس دي. یو دی انسټرومنټل ایرر او بل مونږ سره څه شی دی بل مونږ سره دی پرسنل ایرر. صحیح شوه. سیسټمیټک ایرر او بل دی مونږ سره پرسنل ایرر چې کوم سپوز دا بورډ مونږه فوټې په ذریعه باندې هغه فیتې په ذریعه باندې مونږه ناپ کوو نو چې کله هغې په ذریعه مونږه ناپ کوو په هغې فیته کې فرق دی په هغه فوټه کې فرق دی یا کوم سیز باندې چې میجر کوو هغې کې فرق دی نو دې ته مونږه څه وایو دې ته انسټرومنټل ایرر وایو. او چې څوک یې میجر کوي سپوز زه میجر کوم نو ما ته ریډینګ پته نشته ما ته د فیتې نالج باره کې پته نشته یا زه غلطه اخکوم یا زه کیرلیس یم نو دا مونږ سره څه شی دی پرسنل ایرر دی. صحیح ده. نو انسټرومنټل ایرر څه شی دی د ایرر ایرایز. صحیح شوه که نه. پهله مونږه انسټرومنټل ایرر به ووایو. د ایرر ایرایز ډیو ټو پور کیلیبریشن آف انسټرومنټ مطلب انسټرومنټ کې فرق دی. پور کیلیبریشن آف انسټرومنټ په انسټرومنټ کې مونږ سره څه شی دی فرق دی نو دې ته مونږ څه وایو انسټرومنټل ایرر ورته وایو. څه ورته وایو انسټرومنټل ایرر ورته وایو. لکه سپوز دا دکانداران چینی میجر کوي نو هغه کیلو والا چې کوم کاڼی دی صحیح ده
کیلو والا چې کوم کاڼه دی هغې په ذریعه ناپ کوي. نو هغه کیلو والا کاڼه یې په کار دی چې 1 kg صحیح ده، خو دا چې کمپنۍ جوړ کړی نو په غلطۍ کې تر وزن زیات شوی 2 kg دی موږ سره. نو دا په دې سیس کې د کاڼي د انسټرومنټ کې فرق دی. نو دې ته موږ څه وایو؟ انسټرومنټل ایرر ورته وایو. بل دی موږ سره پرسنل ایرر. صحیح شوه که نه؟ پرسنل ایرر صحیح شوه. د ایرر ایرایز ډیو ټو پرسن، مطلب پرسن د وجې چې کومې راڅخه صحیح ده. ایرر ایرایز ډیو ټو پرسن. نو پرسن نه څنګه پرسن مطلب ایکسپریمنټر که نه، څوک چې دا تجربه کا، څوک چې دا میجرمنټ کا، هغې د وجې چې کوم ایرر ایرایز شي. صحیح ده. نو څنګه ایرایز شي؟ 2 وجې، یا خو هغه سره نالج نشته هغه سیز باره کې، لیک آف نالج. صحیح ده. هغه سره نالج نشته دې باره کې آر صحیح ده که نه. کیرلیسنس یا څه شی و؟ کیرلیسنس مطلب موږ سره یا بے احتیاطي وکړه. څه شی وکړه؟ بے احتیاطي وکړه. صحیح ریډینګ کاته هغې طرف ته سوچ بل چېرته و بورډ یا میر که یا څه شی یم چې میر کول. نو دا د پرسن د کس غلطي وکړه، نو دې ته موږ څه وایو؟ پرسنل ایرر ورته وایو. دوباره ورته ګورئ، ایرر موږ سره څه شی دی؟ میرډ ویلیو ایکچوال ویلیو کې چې کله فرق وي نو هغې ته موږ څه وایو؟ راځه ځوانو تکړه شه چې دغه مټ شروع کړو چې دې ځای نه ریوایز کړم. ګوره ایرر د ډفرنس بټوین میرډ ویلیو اینډ ایکچوال ویلیو، دې ته موږ څه وایو؟ ایرر ورته وایو. سپوز میرډ ایکچوال ویلیو څه ته وایي؟ دا بورډ دی ستار صاحب راوغوښته، هغه نه بازار نه راوغوښته چې دلته یې موږ لګو، نو بازار والا ورته ووایي چې دا 5 میټر دی. نو دا موږ سره څه شی دی؟ ایکچوال ویلیو ده. څه شی ده؟ ایکچوال ویلیو. بیا دلته عمران یا کلاس 4 چې چام دی هغه میر که، چې هغه میر که نو هغه میر که 4 میټر 4 میټر یا میر که، نو دا 1 میټر هغه څه شی وکړه؟ غلطي وکړه. نو دا ایکچوال ویلیو چې کومه کمپنۍ نه راغلی ده، او دا موږ چې کله میر کړه میرډ ویلیو، نو دې دواړو په منځ کې چې کله فرق وي ایکچوال ویلیو ماینس میرډ ویلیو، دا کوم فرق چې په منځ کې راغی دې ته موږ څه وایو؟ ایرر ورته وایو. صحیح ده. ایرر 2 قسمونه، سیسټمیټک ایرر او رینډم ایرر. سیسټمیټک ایرر چې سیسټم کې فرق وي. سیسټم څه مطلب؟ سیسټم کې 2 سیزونه راځي. یو چې کوم انسټرومنټ په ذریعه موږ ناپ کوو، کومه فوټه چې موږ راخستې ده پیتا، هغه په ذریعه ناپ کوو، په هغې کې څه غلطي ده؟ نو انسټرومنټل ایرر. یا چې څوک یې ناپ کوي، دا څوک چې دا بورډ ناپ کوي، کوم کلاس 4 یا ناپ کوي، هغه نه څه غلطي وشو، هغه سره د فوټې باره کې نالج نو 1 2 3 وله نه ورتله، یا 1 فوټ په ځای 2 فوټه ولیکله، نو د پرسن غلطي وکړه. نو دې ته موږ څه وایو؟ پرسنل ایرر ورته وایو. نو انسټرومنټل ایرر ایرایز ډیو ټو پور کیلیبریشن اف انسټرومنټ. د انسټرومنټ کې فرق دی. صحیح ده. انسټرومنټ مطلب داسې ګوره دا فاصله موږ سره څه شی ده؟ یو فوټ ته. نو 1 فوټ 2 فوټ 3 پسې پکار دی چې 4 ولیکي، خو کمپنۍ والا چې چا جوړ کړې ده دا فوټه هغه دلته 5 لیکلی، بیا یې 7، نو دلته غلطي راغله. نو چې غلطي راغله دې ته موږ څه وایو؟ انسټرومنټل ایرر ورته وایو. یا کیلو والا کاڼه د دکاندار هغې په ذریعه چیني نه هغه کوي وزن کوي، نو چینی 1 کیلو کاڼی په کار دی، خو چې کمپنۍ والا جوړ کړی دی 2 کیلو یې جوړ کړی، او موږ یې څنګه ټریټ کوو چې 1 کیلو دی موږ سره. صحیح ده. نو دا 1 کیلو موږ څه شی کړو؟ الریډي ایرر کړو. پرسنل ایرر چې څوک یې میر کوي، هغه سره سپوز څه شی دی؟ صحیح نالج نشته، هغه 1 2 3 نه ورځي ولا، یا دا سیز دیان یا بل طرف ته و، دا سیز یې میر که، نو دې ته موږ څه وایو؟ پرسنل ایرر ورته وایو. نو ایرر موږ سره 2 قسمونه و، سیسټمیټک ایرر او رینډم ایرر. سیسټمیټک بیا فرتر 2 قسمونه و، انسټرومنټل او پرسنل ایرر. دا دواړه وشو. اوس رینډم ایرر. نو رینډم ایرر موږ سره څه ته وایو؟ چې کله موږ سره په سراونډینګ کې څه غلطي راشي، سډن چینج راشي. د ایرر ایرایز ډیو ټو سډن چینج ان سراونډینګ. رینډم ایرر موږ څه ته وایو؟ رینډم ایرر. What is random error? The error arise due to sudden change in environmental condition. صحیح شو کنه؟ environmental condition sudden change پکې راشي، یا environmental conditions د وجې چې کوم ایرر راشي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ رینډم ایرر. ماحول د وجې. لکه څنګه فار ایگزامپل یو دکاندار دی، هغه چینی ناپ کوله، دې سایډ ته کیلو والا کاڼی کېښود، او دې سایډ ته یا سوري ډیجیټل هغه یې واخیسته، یا چلو همدغه کیلو والا کاڼی یې دې سایډ ته کېښوده، او دې سایډ ته یې شوګر چینی کېښوده. دې ټایم کې چاپکای آن
چې پنکه یې آن کړه پکه یې آن کو نو اوس هغه ایر پریشر هم راغی نو چې ایر پریشر راغی په دې سایډ باندې راغی په دې رانغی نو دا د سراونډینګ د وجې د دې وزن به مطلب 0.1 کیجي یا څومره افیکټ خو به په وغورځږي نو دا هغه کې چې کوم چینج راغی سراونډینګ کې او هغې د وجې چې کوم ایرر دی نو دې ته مونږ څه وایو لکه سپوز مونږ سره چینی ده 2 کیجي خو دا هوا پریشر هم ورسره یو ځای شو هغې هم په دې تله باندې زور ولګاوه نو دلته یې میر کړه 2.1 کیجي نو دا 0.1 چې کوم دی دغه ته مونږ څه وایو رینډم ایرر سراونډینګ د وجې یا اکثر په ژمي کې داسې چلی چې دا کلو کې خلک لرګي خرڅوي نو لرګي چې خرڅوي دا لرګي خو کولا هغه کې پروت وي وډز لکړیه صحیح شوه که نه نو باران وشي نو چې باران وشي بیا خو دوی وزن زیات شي نو چې زیات شي نو انوایرمنټ د وجې د بارانه د وجې د هیومیډیټي د وجې د رین د وجې دغه په وزن کې فرق راغی چې کوم فرق پکې راغی اوس یې چې مونږ معناف کوو نو دا چې کوم دی مونږ سره څه شی دی دې ته مونږ وایو رینډم ایرر څه ورته وایو رینډم ایرر ورته وایو صحیح شوه بیا لاست یو جنرل کیټیګري مونږ سره ده زیرو ایرر صحیح شوه زیرو ایرر څه ته وایي اوس زیرو ایرر پیژندګلو نه مخکې به مونږ وپېژنو لیست کاونټ وټ از لیست کاونټ صحیح ده لیست کاونټ څه ته وایي ګورئ سپوز یو ماشوم دی که نه هغه له صرف 100 پورې 1 2 3 ورځي او ایک کم نه کم 1 2 3 ایک ورځي وله دا ماینس نه ورځي وله ماینس نه وله ورځي صحیح ده نو دا کم نه کم چې 1 2 3 دی ایک صحیح ده که نه دې ته مونږ څه وایو لیست کاونټ ورته وایو څه ورته وایو لیست کاونټ ورته وایو سپوز مونږ سره فوټه ده فوټه نو هغه فوټه چې کوم دی سپوز یا سنټي میټر والا چې کوم هغه دی داسې مونږ سره دی دا دی 1 سنټي میټر او دا دی 2 سنټي میټر او دا دی 3 سنټي میټر دغسې 10 سنټي میټره پورې پکې که نه نو سنټي میټر کې دننه مونږ سره ملي میټري څه شی ملي میټري نو دا ملي میټر میر کولی شي خو ملي میټر نه ورکوټی میرمنټ دا نشي کړی ورکوټی د ملي میټر نه څه شی دی نینو میټر دی مایکرو میټر دی پرون مونږ پریفکسس کې ویلي دا نشي میر کولی صحیح ده نو چې دا نشي میر کولی دې ته مونږ څه وایو چې دا ملي میټر د دې لیست کاونټ دی څه شی دی لیست کاونټ دی یا ګورئ په بل انداز کې یا مونږ هغه کوو سپوز دکاندارانو سره دا میټري صحیح ده میټر راډ چې کومي صحیح ده دکاندارو سره کپړه میر کولو لپاره میټر والا هغه غټ سیز نو میټر 1 میټر کپړه ایټ ا ټایم دوی میر کولی شي صحیح ده 1 میټر نه کمه په هغې باندې نشي میر کولی صحیح ده نو بیا نیم اخلي دوی رینج خو 1 میټر نه کمه په هغې باندې نشي اخولی نو دا 1 میټر د دې څه شی دی مونږ سره لیست کاونټ دی څه شی دی لیست کاونټ دی یا دلته وګورئ دلته دکاندار چې کله دا وزن ناپ کاوه چینی له نو دا کاڼی چې کومو کاڼی دا 1 کیجي 1 کیجي نه ورکوټی ملي ګرام نینوګرام صحیح شوه که نه پیکوګرام دې نه ورکوټی میرمنټ مونږ سره یا صرف ګرام چې کوم دی دا نشي میر کولی نو دا 1 کیجي د دې څه شی دی لیست کاونټ دی څه شی دی لیست کاونټ دی نو د ایرر سوري د سمالسټ میرمنټ an instrument can do ساده انګلیش کې به ولیکو can be done یا can do نو دې ته مونږ څه وایو لیست کاونټ ورته وایو صحیح شوه لږه اګزامپل که مونږ د فزیکس په ژبه کې وایو نو ورنیر کلیپر یو انسټرومنټ دی او د دې لیست کاونټ ته مونږ سره ورنیر کلیپر د دې لیست کاونټ ته 0.01 سنټي میټر یا سپیرومیټر دی د هغه 0.0001 سنټي میټر دی دې نه ورکوټی میرمنټ ورنیر کلیپر نشي کړی چې دې نه ورکوټی میرمنټ کوي هغې دپاره به بل انسټرومنټ راخلي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته لیست کاونټ وایو او د ایرر ارايز ډیو ټو لیست کاونټ اف ان انسټرومنټ از کالډ زیرو ایرر چې کله د لیست کاونټ کې مونږ سره ایرر وي نو دې ته مونږ څه وایو زیرو ایرر ورته وایو څه ورته وایو زیرو ایرر ورته وایو نو د ایرر ارايز ډیو ټو what due to least count of an instrument
of an instrument is called zero error. دیتا مونږ سوایو zero error ورته وایو. صحیح شوه. نو دا مونږ سره ټول نالج د ایرر باره کې او مونږ خبره کړې وه چې میجرمنټ امپروف کولو دپاره 15 سیزونو سره چې مونږ چیړ چاړ وکړو نو میجرمنټ چینج کیږي. یو ایرر، بل چې کوم دی انسرټینټي، بل چې کوم دی سیګنیفیکنټ فیګرز، بل پریسیشن، بل اکوریسي. د لیکچر سٹارټ کی نو وصیات ساتئ ایرر چې څومره کم یا غومره به هغه میجرمنټ موږ سره څه شی ښیي. ایرر غلطۍ ته یې صحیح شوه که نه، خطا ته یې. ایرر ټو ایرر از هیومن. انسان غلطي که دغسې انسټرومنټ کې غلطي راشي یا چې څوک پرسن غلطي که هغې کې غلطي راشي، کوم څوک یا چې کوي ایکسپریمنټر هغه نه غلطي وشي، یا ماحول کې غلطي راشي، یا لیسټ کاونټ کې غلطي راشي، نو دې ټولو غلطیو ته مونږ په فزیکس په ژبه کې څه وایو؟ ایرر ورته وایو. صحیح ده. اوس ایرر مونږ سره پازیټیو هم کیدی شي او نیګیټیو هم کیدی شي، خو انسرټینټي څه شی دی؟ کوانټیفیکیشن آف ایرر. کوانټیفیکیشن آف ایرر څه مطلب؟ انسرټینټي څه ته وایي؟ د کوانټیفیکیشن آف ایرر از کالډ quantification of error is called uncertainty, یا the absolute value of error is called uncertainty. this matlab. Or the non-negative parameter of measurement is called sashai. The non-negative parameter of measurement is called sashai, is called uncertainty. لکه ګورئ ایرر مونږ سره پازیټیو هم کیدی شي، نیګیټیو هم کیدی شي، خو چې کله مونږ صرف میګنیچیوډ واخلو د صرف میګنیچیوډ ته مونږ څه وایو؟ انسرټینټي وایو. still I remember back in 2014 مونږ ټیچرو میتھس والا انجینیر ماجد امین هغه به مونږ ته وی چې دا مونږ سره جوسر دی. جوسر صحیح ده که نه؟ نو اوس دې ته چې هر سیز ته راولې، که سیب ورته راولې او که آم ورته راولې او که هر سیز، نو دا به تاله څه شی درکوي؟ په آوټپوټ کې به جوس درکوي. جوس. صحیح شوه که نه؟ دغسې اپسلوټ ویلیو یا اپسلوټ هغه مشین دی چې که دې ته پازیټیو ویلیو راولیم +2 راولې او که -2 راولې، دې به صرف دا میګنیچیوډ صرف دا ویلیو به درکوي، صرف 2 دا ماینس او پلس تر ختموي. نو دې صرف ویلیو ته، صرف تعداد ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ اپسلوټ ویلیو وایو. څه ورته وایو؟ اپسلوټ. په میتھس کې دا سیمبل دی. صحیح ده که نه؟ د +2 اپسلوټ هم مونږ سره 2 برابر دی او د -2 اپسلوټ هم مونږ سره څه برابر دی؟ 2 برابر دی. نو چې کله مونږ ایرر نه پلس ساین او ماینس ساین ختم کړو او صرف میګنیچیوډ یې واخلو، صرف دا نمبر واخلو، صحیح ده که نه؟ نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو څه شی ورته وایو؟ دې ته مونږ وایو انسرټینټي. دې ته مونږ څه وایو؟ انسرټینټي. ټیک شوه. چې کله پلس ساین ماینس ساین مونږ ختم کړو او صرف ویلیو ولیکو، نو دې ته مونږ څه وایو؟ انسرټینټي ورته وایو. صحیح ده؟ ښه. اوس مونږ سره انسرټینټي په 2 قسمه باندې ده. صحیح ده؟ بل انسرټینټي مونږ داسې هغه کوو. صحیح ده که نه؟ سپوز 5.0 میټر میجرمنټ دی، پلس ماینس په دې کې 0.1 صحیح ده میټر. دا مونږ سره څه شی دی؟ انسرټینټي مونږ داسې لیکو. دې مطلب دا، یا چلو 0.1 ډیر کم دی، 0.5 به زه ولیکم. دې مطلب دا چې زمونږ کومه ویلیو ده نو دا پرته ده 5 -0.5 نه واخله او تر 5 + 0.5 په منځ کې 5 - 0.5 نه څه شی راځي؟ 4.5 راځي او 5 جمع 0.5 نه څه شی راځي؟ 5.5. مطلب چې زمونږ ویلیو دې منځ کې پرته ده. دومره مونږ ته پته ده چې 4.5 نه واخله او 5.5 صحیح ده دې په منځ کې زمونږ ویلیو پرته ده. صحیح ده؟ نو داسې چې کله یو میجرمنټ ولیکو، دې نه مراد مونږ سره څه شی دی؟ چې دا مونږ سره انسرټینټي ده. دا مونږ سره څه شی دی؟ انسرټینټي ده. ټیک شوه. نو اوس انسرټینټي مونږ سره فردر په 2 قسمه باندې ده. 2 ټایپس یې دي. د لیکچر سٹارټ کې چې کله ما میپ ډرا کړه هغې کې ما ولیکل 2 ټایپس یې دي. یو د مونږ سره نمبر 1 او نمبر 2. یو د مونږ سره اپسلوټ انسرټینټي او دویمه د مونږ سره
پرسنٹ انسرټینټي. څه شی؟ پرسنٹ انسرټینټي. صحیح شوه. نو ابسلوټ انسرټینټي ده مونږ سره او بله مونږ سره څه شی ده؟ پرسنٹ انسرټینټي. ښه دې ته مونږه آر فرکشنل انسرټینټي وایو. فرکشنل انسرټینټي هم ورته وایو. او دې ته مونږه څه وایو؟ لږ هلته بوک نه وګوره، دا نومونه مانه ګډوډ شو خلک اچي. او دویمه نامه فرکشنل انسرټینټي ده. ها پرسنٹ او ریلیټیو یو خبره، بالکل آی ایم کریکټ. ها پرسنٹ انسرټینټي دویمه نامه مونږ سره څه شی ده؟ ریلیټیو انسرټینټي ده. څه شی ده؟ ریلیټیو انسرټینټي. صحیح شوه. نو ابسلوټ انسرټینټي یا فرکشنل انسرټینټي دا یو ټایپ دی د انسرټینټي هغه، او پرسنٹ انسرټینټي یا ریلیټیو انسرټینټي مونږ سره بل ټایپ دی د چا هغه انسرټینټي. نو راځئ چې دا مونږه پهله ډسکس کړو چې ابسلوټ انسرټینټي څه ته وایي، بیا به هغې نه بعد پرسنٹ انسرټینټي څه ته وایو، او بیا به د دې دواړو انټر کنورژن وایو چې دا یو بل ته څنګه کنورټ کیږي. صحیح شوه. نو لیټس موو ټورډ واټ. راځئ چې مونږه موو کړو ابسلوټ انسرټینټي په طرف باندې چې ابسلوټ انسرټینټي څه ته وایو. صحیح ده. واټ از ابسلوټ انسرټینټي. چې کله مونږه او بیا واټ از پرسنٹ انسرټینټي. پرسنٹ انسرټینټي. صحیح شوه. پرسنٹ انسرټینټي. صحیح شوه. پرسنٹ انسرټینټي. نو اوس یاد ساتئ چې کله مونږه آلسو کارډ دې ته دویمه نامه مونږه څه اخلو، دې دویم نوم نه مونږ ته پته لګي دا فرکشنل انسرټینټي ده. فرکشنل انسرټینټي. صحیح ده. او دې ته مونږه څه وایو؟ آلسو کارډ دې ته مونږه وایو ریلیټیو انسرټینټي. ریلیټیو. صحیح ده. ریلیټیو انسرټینټي دې ته مونږه وایو. صحیح ده. اوس یاد ساتئ سپوز دا چې کومه ما ولیکله 5.0 پلس ماینس 0.5 میټر، دا مونږ سره څه شی دی؟ دا مونږ سره دی په دې شکل کې مونږ لیکلی، دې ته مونږ وایو ابسلوټ انسرټینټي. او سپوز زه دا پرسنټیج ته واړوم، دا 0.5 زه څه شي ته واړوم؟ پرسنټیج ته واړوم. کلکولیشن به غواړي ایگزیکټ ویلیو ما ته پته نشته، خو سپوز مونږ سره دا دومره پرسنټ ته واوښته، 7% مطلب ایرر دی پکې. نو دا چې کومه مونږ ولیکله دا مونږ سره کومه انسرټینټي ده؟ اوس پرسنټ انسرټینټي ده. او دا چې کومه ده دا مونږ سره څه شی ده؟ ابسلوټ انسرټینټي ده. صحیح ده. دا مونږه ډینوټډ بای ډیلټا. دا مونږه څه نه ریپرزینټ کوو؟ ډیلټا نه ریپرزینټ کوو. او دا مونږه څه نه ریپرزینټ کوو؟ اپسایلان نه. ډینوټډ بای اپسایلان. دا مونږه څه نه ریپرزینټ کوو؟ اپسایلان. اپسایلان داسې خلک لیکي. صحیح ده. داسې هم ریپرزینټ کوو. دې نه علاوه چې کله ډیلټا سره دا پرسنټیج ساین ولګي نو دې نه هم ریپرزینټ کوو. مطلب ایرر دی پکې خو 7%. ستا خبره چې 50% صحیح ده او 50 غلطه. دا پرسنټ چې کوم ځای دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو پرسنټیج انسرټینټي یا پرسنټ انسرټینټي. او چې کله اشاریه کی یا فریکشن کی 2/3 نو دې ته مونږ څه وایو؟ ابسلوټ انسرټینټي ورته وایو. نو انسرټینټي دوه قسمه باندې. صحیح ده. ایرر پازیټیو هم کیدی شي، نیگیټیو هم کیدی شي، خو صرف میګنیچیوډ ته صرف پازیټیو ویلیو ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو څه شی؟ دې ته مونږ وایو ابسلوټ انسرټینټي. صحیح ده. سوري دې ته انسرټینټي وایو. صرف میګنیچیوډ ته مونږ څه وایو؟ انسرټینټي. او بیا انسرټینټي په دوه قسمه باندې ده، ابسلوټ او پرسنټ. لیټس موو چې how absolute uncertainty is converted into percent uncertainty. او بیا مونږه percent uncertainty به هغه ته څنګه کنورټ کوو؟ څه ورته وایي؟ کنورژن. انټر کنورژن آف انسرټینټیز. په خپل منځ کې به مونږه دا یو بل ته څنګه کنورټ کوو؟ انټر کنورژن. صحیح ده. اوس ګورئ سپوز دا مونږ سره ابسلوټ انسرټینټي ګیون ده، ډیلټا ګیون ده، میجرمنٹ مونږ سره ګیون دی 5.0 پلس ماینس 0.5 میټر، داسې مونږ ولیکله. نو دا انسرټینټي اوس مونږ سره کومه ده؟ ابسلوټ انسرټینټي ده. کومه انسرټینټي ده؟ ابسلوټ. دا به پرسنټ ته څنګه کنورټ کوو؟ نو ګورئ دا 0.5 به راوخلو ابټین ډیوایډ بای ټوټل. ټوټل مونږ سره څه شی دی؟ 5.0 او ملټیپلایډ بای 100%. نو اوس دا مونږ سره څه شی شو؟ دې نه چې کوم آنسر راځي نو 0.5 ملټیپلایډ بای 100 آی تھنک سو دې نه راځي 1.0 دلته راشي
او بیا بل 0 وجه بدلته نو 50 ډیوایډ بای 5 صحیح ده. نو 5 کم 5 او 5 د 50 نو 10% مونږ سره راغی. دا 10% په دا اوس مونږ سره کوم انسرټینټي شوه دا وګورئ دا به مونږ سره اپسلوټ انسرټینټي چې کله مونږ صرف په ډیسیمل کې لیکلی وه او چې اوس کله مونږ پرسنټ ته کنورټ کړه نو پرسنټ مونږ سره داسې شوه پرسنټ شوه 5.0 پلس ماینس 10% میټر. نو دا 10% پکې کوم انسرټینټي شوه دا شوه پکې پرسنټیج انسرټینټي. نو دا مونږه څه شی کنورټ کړه انټر کنورژن اپسلوټ مونږه څه ته کنورټ کړه پرسنټ انسرټینټي ته مونږه څه شی کړه کنورټ کړه. نو ګورئ دلته دې فارموله به مونږ سره داسې راشي چې دا کومه انسرټینټي ده دا انسرټینټي ډیوایډ بای ټوټل ویلیو دا کومه ټوټل ویلیو چې ده د برابر شو ملټیپلایډ بای 100%. نو دې فارموله کې دا کومه انسرټینټي چې ورکړي کومه انسرټینټي اپسلوټ انسرټینټي دا به په ټوټل ویلیو باندې ډیوایډ کړي او 100% سره به ملټیپلای کړي. نو تا سره به څه شی راشي تا سره به راشي پرسنټ انسرټینټي څه شی به راشي پرسنټ انسرټینټي به په دې طریقه باندې راشي. ټیک شو چې کله اپسلوټ ګیونی پرسنټ ته به داسې کنورټ کړي. اوس چې کله پرسنټ ګیونی اپسلوټ ته به څنګه کنورټ کړي نو ګورئ 10 صحیح ده او پرسنټ په ځای باندې ډیوایډ بای 100 او ملټیپلایډ بای دا ټوټل ویلیو صحیح شو 5.0 صحیح شو. نو دینه به مونږ سره راشي 10 5 50 او ډیوایډ بای 100 صحیح شو 10 5 50 ډیوایډ بای 100 نو دلته به زه 50 ولیکم بار به 100 ولیکم دا ورکوټه دی 0 به ولګي اشاریه به ولګي 5 نو 500 نو 0.5 نو دا 0.5 مونږ سره اوس څه شی راغی دا واپس دغه اپسلوټ انسرټینټي مونږ سره راغله پرسنټ نه مونږ واپس چرته لاړو اپسلوټ انسرټینټي ته څه شي ته اپسلوټ انسرټینټي ته. نو دا فارموله د مونږ سره چې کله به پرسنټ انسرټینټي به ته څنګه بدلې څه ته اپسلوټ انسرټینټي ته اپسلوټ انسرټینټي ته. نو دا کومه پرسنټ انسرټینټي چې دا به په 100 باندې ډیوایډ کړي او دا کومه ټوټل ویلیو هغه چې دا به څه شی کړي ورسره ملټیپلای کړي. نو مونږه دا سمرایز کو کنورژن. نو دې دپاره بس دا دوه فارمولې سره یاد ساتئ او دې فارمولو په مدد سره ستاسو کنورژن کړای شئ د څه شي هغه انټر کنورژن کړای شئ تاسو د څه هغه انټر کنورژن کړای شئ د څه هغه پایله نمبر اپسلوټ ټو پرسنټ انسرټینټي صحیح ده. اپسلوټ به پرسنټ ته څنګه کنورټ کوئ په دې فارموله باندې چې اپسلوټ انسرټینټي ډیوایډ بای ټوټل ویلیو ملټیپلایډ بای 100%. نو تاسو دې فارمولې په مدد سره پرسنټ انسرټینټي څه شی کولای شئ فایند کولای شئ خو چې تاسو سره څه شی ګیونی اپسلوټ انسرټینټي ګیونی او ټوټل ویلیو او دویمه چې کوم دی مونږ سره تاسو به پرسنټ انسرټینټي پرسنټ چې کله بیا راشي پرسنټ ټو اپسلوټ پرسنټ بیا اپسلوټ ته څنګه کنورټ کولای شئ پرسنټ اپسلوټ ته داسې کنورټ کولای شئ چې تاسو به ولیکئ چې کوم مونږ سره پرسنټ انسرټینټي ده پرسنټ انسرټینټي ډیوایډ بای 100 او ملټیپلایډ بای ټوټل ویلیو صحیح ده. نو دې فارمولې نه به تاسو سره راشي څه شی اپسلوټ انسرټینټي چې کله تاسو سره پرسنټ انسرټینټي څه شی ګیونی. نو دا مونږ سره پرسنټ انسرټینټي څو منټه وشوه را په څه مغزه نه ښکاري. ښه اوس مونږ مخکې ځو انډیکیټینګ انسرټینټي ټاپک 33 ښه سټاپ یې کړه.